د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مشرکانو یو څو تپوسونه کړیو او دا تپوسونه په حقیقت کې د يهودو په سازش باندې کړیو ځکه دا سيزونه په مکه کې چانه پیژندل یو پکې دا و چې د روح حقیقت څه شی دی ما هو حقیقت الروح روح انداون کې دا کم بدن کې دا روح دی دا چاته نخکاری دا وزي چرته زیویا راضی څنګه دویم نمبر دا چې اصحاب الكهف سوکو اصحاب الكهف سوکو او دریم نمبر دا چې ذوالقرنین سوکو ذوالقرنین اصحاب کهف اړو دی مکی ولا پیجاندل نو خدا ته پوسونه ورته يهودو نسوارو خودلیو چې د نبی اسلام نه ته پوسو کی نو الله رب العالمین دغه جواب ورکړ په دې بخاری کې حدیث ته کتاب العلم کې عبد الله بن مسعود وی نبی اسلام سره د مدینه په کندراتو روانو ما په دې کې دوه يهوديان نبی اسلام مخامخ راغلل دوه کسان ویا یو ویلو چې الک سلوه عن الروح روح ته پوسټ کو وکید ویا بل ورته ویل چې نه کو دی اسنه د جواب راکې زمون بیانې خوخ و دې لګیا دی او ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې د خبرې اورو یو خبره کې بلکې یو ته پوسټ کو بل وینه کو دی اسنه چې بیا زمنګ د مزاج مطابق جواب رانه کی ول اخر را الویل چې یا ابو القاسم نسالو غني شی منګستانه دی چې د پوسټ کوي جوایا سلمہ بدالک چې خوخه یا غوایا و یا ویل چې د روح حقیقت څه شی دی نبی اسلام خاموش چې خاموش و هراله الله وقت پس ویل چې يسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا دقه آیت د نبی علیہ السلام په خلبه جاری شو اوریدو وې دا چې کله د يهوديانو واوریدو وې دواړه راللو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه خپل کړل ویل چې نشهد انک رسول الله مونږ وایو ته د الله رسول زکه چې مونږ ته خبره په تورات کې مکړه شوې ده چې د روح په حقیقت د الله نه بغیر څوک هم نه پوي دا ډاکټران لګیا دي څومره خدمتونه کوي او د انسان کم ځای ته ونه رسیدل په ټوپک باندې داسې سورې شي ډاکټران وګڼي راوګڼي او ټیک شيستا خدا پته وته ونه لګیدل چې دا صاحب کم ځای کې په ارزه کې د خو چا ونه لیدل په مایکروسکوپ باندې ښکار نه شول خوربین باندې ښکار نه شورا دا الله تعالی پټه ساتلې دا د الله د قدرت دلیل دی چې داسې یو یونیورسل ټروت دی یو حقیقت دی چې روح شته او چا لیدل نه دی هر څوک یې مني چا ونه لیدو دومره معظم شي دا د الله د قدرت دلیل دی علامه ابن قیم وی کنه انسان د دوه سيزونو جوړ لې یو د بدن دی یو د روح دی بدن د خاور نه جوړ لې روح د برن راغلی دی نو کبیل پرز بدن بیمار شي علاج په خاور کې دی یا ډاکټران یا حکیمان طبيبان او چې کله روح بیمار شي نو بیا د علاج د کوم ځای ناراضي د برن ناراضي قران باندې روحاني بیمار په قران ټکی دا ډیپریشن شکار مریض شو ټینشن والا مریض شو وهمي بیمار شو دا په دوايانو ټکیږي دا په ټکیږي په قران باندې په تلاوت باندې په دم باندې په ذکر او اذکار باندې وظایف باندې